الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دل شریف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، عبادات د الله تبارک و تعالی په دوه قسم دي. یو عبادت د الله رب العزت خپل عبادت ته چې هغه د منځ په شکل کې دی، زکات په شکل کې دی، د حج په شکل کې دی او د روزې په شکل کې دی. دویم عبادت دا د بندگانو د الله تبارک و تعالی د مخلوقاتو د دې د حقوقو ادایګي ده او د دې د حقوقو ورکړه ده. پای کې انفاق هم راځي، خرچ پکې چې دی نو هم راځي، او د نورو د حقوقو خیال ساتل د انسانانو حتی چې زناورو دا ټول پکې چې دی نو دا پکې شمیر دي. د فقه حنفي عظیم کتاب دی هدایه، د هغې 4 جلده علماو چې دی نو هغه ذکر کړي دي او د هغې درس چې دی نو دا کیږي. د دې 4 جلدو کې یو حصه چې دا 4 جلدو کې هغې کې د الله تبارک و تعالی عبادات دي او دا 3 چې دی نو دا پکې معاملات دي. عباداتو کې طهارت پکې راځي، بیا مونځ پکې چې دی نو څنګه کیږي، نور احکامات وغیره پکې کیږي. او دغه 3 جلد کې چې کوم درس کیږي دا ټول د معاملاتو د هغې هغه ذکر چې دی نو دا په هغې کې موجود دی. د رسول الله مبارک یو صحابي دی عبدالله، او دویم دی عمرو ابن العاص صاحب رضوان الله علیهم اجمعین. دی د رسول الله مبارک نه یو حدیث شریف چې دی نو هغه نقل کوي، او حدیث شریف علماو په ډېر لوی بحث کړی دی، خو موږ عوامو ته چې دی نو ډېر نه دی رارسېدلی خو موږ اورېدلی نه دی، یا موږ اورېدلی دی او موږ په هغې باندې فهم او سوچ چې دی نو دا نه دی کړی. رسول الله مبارک دا حدیث شریف داسې دی چې یو سړی یو دینار چې دی نو خرچ کړي، یعنی د کرنسۍ دغه وخت چې رسول الله مبارک کم چې دی نو هغه نقل کړی ده، یو دینار چې دی نو هغه خرچ کړي، دینار چې دی نو هغه خرچ کړي د الله تبارک و تعالی په لار کې یو خرچ کړي. یو دینار چې دی نو دی هغه دی خرچ کړي په یو مسکین باندې چې دی نو دی دا خرچ کړي، او یو دینار چې دی نو په خپل اهل و عیال باندې چې دی نو دا خرچ کړي. یعنی یو سړی خرچ وکړي الله په لار کې ورکړي، بل په مسکین باندې خرچ چې دی وکړي، او یو دینار په خپل اهل و عیال باندې په دې باندې چې دی نو دا خرچ کړي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې د دینار په دې خپل اهل و عیال خرچ کولو اجر چې دی نو دا د دې نورو نه چې کوم دی نو دا سیوا دی. او پای کې انفاق د ده پکې بچي، د ده اهلیه، د ده چې دی نو ښځه بیبي په هغې باندې دا خرچ کول دغې نه چې کوم دی نو سیوا اجر ورته الله تبارک و تعالی چې کوم دی نو ورکوي. مولانا ډاکټر عبدالحی عارفي دا د حضرت مولانا مفتی تقي عثماني صاحب چې کوم دی نو پیر ومو او د هغه استاد ومو، هغې یو عجیبه خبره لیکلې چې په دین په دې امورو کې زاویه نګاه چې دی نو دا بدلولی، یو نظر چې دی نو هغه بدلولی. مثال یو سړی یو عمل هر څنګه چې دی نو هغه کوي، لیکن د هغې هغه طرز او د هغه نګاه چې دی نو دا بدلولی. په دې اهل و عیال باندې مونږ خرچ چې دی نو اسم کوو، اسم په دې باندې خرچ په دې اولاد باندې په دې بیبي باندې دا چې دی نو دا کوو، خو چې کله نیت پکې دا راشي نو الله تبارک و تعالی ډېر اجر چې کوم دی نو ورکوي. نو دا حدیث شریف د مسلم شریف علما او محدثینو نه نقل کړی دی چې په دغه وخت کې دا دینار لګول په خپل اهل و عیال باندې په خپل بیبي باندې دا د دې نه چې کوم دی نو سیوا اجر چې دی نو دا دی. خو داسې به هم نه کوي چې انسان به دا فقرا مساکین دا واجب چې کوم صدقات دي دا به پرېږدي او دی به وایي چې ګنې ټول
بس دا به چې کوم دی مونږ کوو. نه الله تبارک وتعالی اجر چې دی نو دا د دې چې دی نو دا ښیي چېرې په دې وخت کې د دې اجر او د دې دغه اهمیت چې دی نو دا پیدا کوي او دا چې دی نو ورته ورکوي. بعضې خلک وي ډېر خلک داسې وي چې دا نور عبادات چې کوم دی نو ډېر زیات وي خو د خپل اهل و عیال سره د هغې رویې چې دی نو هغه نه وي. بلکې مولانا اشرف علي صاحب تحانوي رحمه الله د دې نفق او د دې انفاق په اهل و عیال باندې او په خپل بیبي باندې د دې چې دی نو دغه مسله چې دی نو هغه واضح کوي چې د بیبي ته به ته کپړه ورکې ته به خوراک سکاک ورکې او حتی چې حضرت تحانوي صاحب رحم الله لیکلي دي چې دله به جیب خرچ به ورته چې کوم دی نو دا به ورته ورکې. دا په تا باندې د دې حق چې دی نو دا دی یوازې د خاوند حق چې کوم دی بیانو خاوند حق بیانو د والد بیانو د والدین خو ستا د بیبي یو حق چې کوم دی نو دا دی. او بیا حضرت چې کوم دی لیکلي دي چې د مهر باره کې ډېره ضروري چې کوم دی نو دا مسله ده. وایي یو مهر یو خاوند چې دی نو هغه دا ګڼي چې کنه دا د ښځې چې کوم دی نو قیمت دی په دې قیمت باندې ما دا ښځه چې کوم دی نو دا واغشته. خو حضرت عثماني صاحب چې کوم دی نو لیکي او دا فرمایي چې دا قیمت نه دی دا د زنانې اعزاز چې دی نو دا دی دا د اعزاز دی. او بیا یو ډېر عجیبه نکته چې کوم دی نو علما او حضرت چې کوم دی فرمایلي یو دکاندار نه یو سړی سودا راوړي هغه له پیسې ورکوي چې ته را پیسې والا او هغه ورته وایي چې نه ته دا مال چې کوم دی فری او مفت دا چې دی نو اوسه ځکه بس ستا حق دی ستا قدر کوي. وایي دا ټیک ته خو که چېرې یو ښځه وایي چې نه زه د سره نکاح کوم بغیر د مهر نکاح کوم نو جایز چې کوم دی نو دا نه ده ځکه دا د دې ښځې الله تبارک وتعالی د دې یو عزت یو استحقاق او د دې یو اعزاز چې دی نو هغه دا ګرځولی دی چې دغه مهر مسنون او د قدر او د عزت دغه وړ چې کوم دی نو ګرځولی. بیا به کې وي دا هم خبره چې کله یو نکاح چې کوم دی نو کوو اکثر دا معامله چې دی نو دا کیږي نو وي د اول نه د ابتدا نه د والد یا دغه هلک هغه وکیل هغه دا وایي چې اسم چې کوم دی نه ورکوي ډېر ولیکه لس تورې ولیکه شل ولیکه نه دا په تا باندې یو قرض چې کوم دی نو دا شو دغه نیت صحیح نه دی چې بس اسم نه ورکوم نو چې څونه لیکي نو بس هغه چې کوم دی نو دا ولیکه او هېچا بیا د مهر ورکولو ادایګولو یا د ښځې نه د تپوس دا هېچا چې کوم دی نو دا نه دی کړی الا چې کله بیا الله مکه چې کله حالات خراب شي جدایۍ ته حد ورسي نو بیا به کې حساب او کتاب چې کوم دی نو شروع شي او چې یا کله چې کوم دی نو دغه سړی دی د وفات ته نږدې شي نو ښځه راوغواړي وي دا مهر راته چې کوم دی نو معاف کا هم دې نه هم څوک خبر نه خو دا په تا باندې یو قرض د هغې چې کوم دی نو دی که په خوشۍ باندې دله معاف کو هغه نه غواړي او رضا ده نو دا چې کوم دی نو ټیک ده. بیا به کې علما د مهر دوه قسمه چې کوم دی نو دا فرمایي معجل او موجل. د معجل خدا مطلب چې د نکاح په وخت کې چې کوم دی ته ورکې مهر او یا چې کوم دی نو ورته زر تر زر چې کوم دی نو چې خلوت کېږي او ته چې کوم دی نو ورکې. یا موجل داسې چې بس رستوالی خو هغه رستوالی هم داسې نه دی هغه مونږ تر قبره پورې چې کوم دی نو بس ورسو چې مهر دا چې کوم دی نه غواړي. بعضې وخت کې دا وایي چې مهر کم مهر چې کوم دی نو دا ولیکه بس هغه لس درهمه چې په یو وخت کې چې کوم دی 32 روپۍ جوړې دی یا لږې جوړې دی وایي دغه چې کوم دی نو جایز نه ده ځکه چونکې معامله د دواړو والا سویلی نه شي. مهر چې کوم دی نو بهترین او د مسلې مطابق هغه چې د زنانې په کور کې هغه مهر مثل ورته وایي چې د یو جینۍ د بلې خور چې مثال څومره چې دی نو مهر دی هغه چې دی نو هغه ورته ولګي اندازه ولګي او هغه ورته چې کوم دی نو ملو شي نو دا یو بهترین صورت چې کوم دی نو دا دی. الله تبارک وتعالی په دې باندې اجر دا معامله وي دا چې کوم دی نو دا ده. او بعضې وخت دا شو چې بیا د جدایۍ حالت چې کوم دی نو راشي ډېرې خبرې مخې ته هغه داسې چې دی نو راشي بیا وایي یاره دا مال د سړي دی او که دا مال د ښځې دی دا مال د سړي دی او که دا مال دا چې کوم دی نو د ښځې نو دغه تعین به کې چې دی نو دا پکار دی. علماء ډېر احتیاط په چې کوم دی نو کو حضراتو چې د تاریخ راځي حتی چې دوی د کتابونو به حساب کتاب کو دا کتابونه زما ذاتي دي او دا د دارالعلوم دي دا چې دی نو د دې دي او دا د دې دي ولې چې دا ذمواري چې د حقوق علماو چې څنګه خولي څنګه مخکې ذکر وشو چې د هدایه لوی کتاب دی یو حصہ به کې د عباداتو ده باقي درې حصې به کې ټول د معاملاتو به کې چې کوم دی نو دا موجود دي. الله تبارک وتعالی په دې د عمل کولو توفیق چې کوم دی راکړي نو د زنانه چې کوم دی نو باره کې الله تبارک وتعالی غیر یو حق
دا ولا چې دی نو ورته ورکړی د هغې د جیب خرچ دا ذمواري چې دی نه په تا باندې دا چې دی نن د ډېرو په کورونو کې بګاړ راغلی دی، خرابي راغلی ده، د هغې چې دی نو بینهي صورت هم داسي چې بالکل د یو زانه د یو وینځ او د یو غلام حیثیت دی ورته چې کوم دی نو ورکړي. هېڅ تپوس د هغې چې کوم دی نشته. هغه د پښتو او د عار چې دی نو هغه دا ګرګړلی شي چې بس نه بس زانه خو راغلی ده، غریب دونه د دوک سوک چې دی نو دغه وخت دا تېر کړی دی. نو تاسو مخکې کوم حدیث شریف دا تېر کو چېرې چې کوم دینار الله تبارک وتعالی د رسول الله مبارک فرمایي چې کوم دینار تا په دې اهل عیال باندې چې دی نو ولګو د هغې هغه اجر چې کوم دی نو د مساکینو نه او د الله تبارک وتعالی د لارې نه د دې لوی اجر چې کوم دی نو دی. رسول الله مبارک یو بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها، کله چې هغه وفات د دې خاوند چې دی نو وفات شو، رسول الله مبارک ورته چې کوم دی نو فرمایلو دوی کړی وه ام سلمه الله تعالی بهترین نعم البدل هغه د دې به چې دی نو دا بدل کړي. او بیا شوه ځکه چې رسول الله مبارک ته الله ولا چې کوم دی نو د رسول الله مبارک عمره لوی او عظیم خاوند چې کوم دی نو مبارک دی ورته چې کوم دی نو ورکړو. بیا د رسول الله مبارک نه دا صحابیه ته تپوس کوي چې بیا ام المؤمنین وروسته وګرځېده ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره دغه بل خاوند نه د هغې هغه اولاد را سره چې کوم دی نو دی، نو یا زه په هغې باندې خرچ کوم نو ما ته به اجر الله چې کوم دی نو راکوي، ویا او ته په دې باندې خرچ کول تا ته به الله تبارک وتعالی خرچ چې کوم دی نو اجر به دله چې دی نو درکوي او نعم البدل دا بدله د دې باندې چې دی نو دا بدله درکوي. نو علما د دې نه دا مسله راوباسي چې که چېرې والدین مور په اولاد باندې خرچ کوي به ولا اجر ملاویږي، که پلار په اولاد باندې خرچ کوي نو به ولا اجر چې دی نو ولا په دې باندې دا به ولا چې کوم دی نو ملاویږي. دا حقوق دي، دا حقوق مغرب چې کوم دی نو دا بار بار یو رټه چې کوم دی نو هغه لګولې ده. اسلام د دې حیثیت ورته چې کوم دی نو ورته ورکړی دی. رسول الله مبارک یو حدیث سری بل دی وایي دوه فرشتې کله چې سهار شي نو فرشتې چې کوم دی نو دوه راشي او دعاګانې چې کوم دی نو الله نه دعاګانې کوي یا الله چې څوک چې کوم دی نو ورکړه کوي د دې چې کوم دی نو خلفن د دې چې کوم دی نو خلف پیدا کړي په دې مال کې ولا برکت ولا پیدا کړي، او چې څوک په ولاس نیسي الله د دې د اعمال چې کوم دی نو تلف کړي دا ختم کړي. نو په دې خرچ کولو کې د دې وی دغه اهل عیال به کې چې دی نو شمار دی چې دې دغه خرچ په دې اهل عیال په دې کور والا باندې چې دی نو کوي الله تبارک وتعالی په دې باندې وته اجر وته چې دی نو دا وته ورکوي. لهدا د اولاد چې دی نو خپل حقوق دغه شان د زنانو چې کوم دی خپل حقوق، د اهلیې چې دی نو خپل حقوق، د والدینو دا چې دی نو خپل حقوق، دغه شان د خاوند چې دی نو خپل حقوق. خو د بیبي سره به هم معامله به داسې نه چې بالکل بس ستا یو ملازمه ستا یو نوکره هغه تا نیولې ده او هغې سره به دا معامله به چې دی نو کېږي. وګوره په دې کورونو کې یو د معاشرتي یو عجیبه یو نقطه چې کوم دی نو دا یو بګاړ ده. یو ماهر نفسیات چې کوم دی نو هغه هم دا لیکلي دي چې یو عجیبه خبره یو لور چې کوم دی نو هغه مونږ چې کله هغه د کوره چې کوم دی واده کېږي نو هغې ته پلار او مور ولا یو عجیبه رټه ورته چې دی نو لګوي چې ګورې هلته لړ شي نو هلته ګورې خاوند ګورې خپل چې کوم دی قابو کا خاوند سره چې کوم دی نو داسې معامله هغه ته چې کوم دی نو ورسره کوه د کور ټول اختیار چې کوم دی نو واله او ته دغه کور چې کوم دی نو ملکې دا ورته د پلار او د مور د خپل لور ته دا چې کوم دی نو وایي. خو چې کله دې کور ته د بل چا لور راشي نو هغې ته بیا دا مقام چې کوم دی نه ورکوي. د خپل لور دپاره دا ګڼم چې هغې له به زه ولا دا مقام ورکوم، او چې کله هغه لور چې کوم دی نو دې کور ته راشي د بل چا نو بیا ورته وایي نه بس ته خو چې کوم دی نو چا کولې نه خو موږ درلو او دا چلو شو مور دا کو دا کو. نو د معاشرې ټول بګاړ د دې نه دا چې کوم دی نو جوړ شي. د رسول الله مبارک د حضرت عایشه بیبي رضی الله تعالی عنها چې امت د علما ټول په دې اتفاق دي د محدثین چې چېرې عایشه بیبي نه وي نو د زنانه مسائل او د حضور پاک وسلم سره د قربت چې کوم دی نو د احکام دا به ټول به چې کوم دی نو دا به پټو دا به چې کوم دی نه ښکارېدو. عایشه بیبي رضی الله عنها رسول الله مبارک ورسره څومره د محبت اظهار ورسره چې دی نو دا کوي په هغه مخصوص ایام کې ورسره څومره د محبت اظهار کوي ځکه چې د جاهلیت رسم خو به دا و چې کله د زنانو مخصوص ایام به چې کوم دی شروع شو د کورونو نه به چې دی نو لرې کړه بهر به یې کړل ای سره به خبرې باتچیت دا هر څه به بند و خوراک څښاک یو ځای به چې دی نو دا به نه و. اوس هم د چترال د کیلاش کوم دغه ځای کې دي
ایو هغه ځایونه چې دی نو هغه جوړ کړي دي کله هغه مخصوص ورځ شروع شي زنانه د کورونه وباسي او هلته د رهایش چې کوم دی نو شروع شي رسول الله مبارک عایشه بیبي ته په دغه وخت یا په نور اوقاتو کې روټۍ نوړۍ په خپله ژبه کې وجوي په خپله مبارکه کې او بیا عایشه بیبي ته چې کوم دی نو دا ورکړي او محدثینو دغه روایت هم راغشته عایشه بیبي سره رسول الله مبارک سره د خندا په موقع په ډېرو حالاتو کې منډه ورسره هم والې ده عایشه راځه دواړه چې کوم دی نو منډه وو مخکې چې کوم دی موږ منډه والې وه هغه ته چې کوم دی نو وروستو پاتې شوې زه مخکې تللی وم ته وروستو وې اوس ته مخکې شوې او زه چې کوم دی نو وروستو شوم امت ته پردا پیغام چې دی نو دا ورته ورکوي چې ستاسو دا بیبیانې ستاسو په دې کورونو کې دا زنانه دا ستاسو د وینځې چې کوم دی نو دا نه دي څومره مقام ورته الله تبارک وتعالی ورته چې کوم دی نو ورکړی دی څومره د برداشت څومره سختۍ چې کوم دی نو دا تېري په یو لفظ باندې په دوه په ایجاب باندې په قبول باندې خپل پلار او خپل مور خپل علاقې خپل ارث چې کوم دی نو دا پرېښي دي او راغلی دی او تا سره دا چې کوم دی ناشته او چې بیا ستانه اولاد الله تبارک وتعالی چې کوم دی نو وشي نو ته بیا هغې دا ګڼې چې دا دغه کور چې کوم دی نو سردار چې دا ملکه شي خو چې کله دغه بل لور دله کور کره راشي نو بیا چې کوم دی نو هغې دپاره دا حق نشته دا نشته حق الله تبارک وتعالی د اسلام چې کوم دی نو دې له بهترین حقوق ورله دا ورکړي او د دین چې دی نو دغه تقاضا چې کوم دی نو هم د دین چې کوم دی نو دا دي که مونږ په ځان باندې ډېر مذهبي پردې د ځانه چې کوم دی نو ته وکړو ډېر صورتونه چې کوم دی د ځانه چې کوم دی نو ده وکړو خو چې کور کې معاملات زمونږ درست چې کوم دی نو زنانو سره چې کوم دی ني زمونږ په کور کې اهل و عیال سره چې کوم دی نو ني یو سکون او د رزق دغه برکت هم بني او دا پریشانۍ او دا هر څه به چې کوم دی نو وي الله تبارک وتعالی دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي دا معاشره بهترین خوشګواره معاشره دې الله تبارک وتعالی وګرځوي د چین او د سکون دا راحت مونږ ته الله نصیب وګرځوي